وګوره کنه ګرانو کتونکي دونه وس مې نه کېږي چې چپړه والم. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیر په ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق په دغه رمضان المبارک کې رمضان پیکج دغه تورسرو ته، دغه خویندو ته، دغه میندو ته، دغه کونډو ته، دغه بېوسه ته ورکوي. بل ګرانو کتونکو تاسو دا خبره کومه چې دا خلک ماله د کلونو کلونو راځي، ډېر پکې نوی راشي. هر سړی د خپل وس پورې پړ دی. زما 2 ډونر باندې زه کار کوم په 3. یو دوبۍ کې غرور هغه بجټ و چې را سره لاړ، بل جاپان یو ورور هغه بجټ و چې را سره لاړ، او دغه شانتي کلیم بی چې کوم دی لندن د هغه بجټ و چې را سره لاړ. ګرانو کتونکو دا الله سره رشته و ناته دا تجارت دی چې دا موږ څه ورکوو. الله دې په ډېر څه قبول کړي. دا خلک ډېر څه قابل دي خو د وسه پورې پړ یو. دا یې لومړی ځل دی خو دی دا یو لومړی ځل دی. څو بچي دي؟ 3 لورګانې دي، یو مې زوی دی. کور دې خپل دی؟ کور مې داسې خانانو کار کومه بس او اوسېږم پکې. دا په ډېر څه قبول کړه. ښه صحیح ده. ګرانو کتونکو موږ په دغه کې وړه وړي چاولې دا موږ تاسو مورې کوم دی؟ زه مرزو ګلخطاب کورونو لومړی ځل دی او لومړی ځل مې زه نوم خبرم نما یو مې لور ده او 3 مې زامن ده، یو زوی مې معذوره دی، غټ زلمی کټ کې پروت دی او بس دغه بچي مې خاوند مې مړ دی او ناروغ 10-15 کالو شو چې مړ دی. مړ دی. څو بچي؟ دغه 4 بچي مې دي، یو جینۍ ده او 3 لکان دی، یو زوی مې معذوره زلمی مشر کټ کې پروت دی. صحیح. ته پرون راغلی وې کنه؟ راغلی یم. ګروجې وړې؟ زه خامخا اوس خوشاله راغلی؟ خوشاله یم. الله دې خوشاله کړه، الله دې دین دنیا ښایسته کړه او الله دې عمرې له اجرونو له بوځي. تا زما دا هر څه پاپا دې چې ماشین دی له بیګا لاس مات دونه زوی الله سره مات هذا شابه لاړ شه یا نورې ښځې تا سره جاړي زامن یو کشدون تاوان نه راځي. لومړی ځل دی مورې؟ زه دې ښه شابه تاسو جي زاړي لومړی ځل هم دی؟ جی. څو بچي دي؟ 3 جنکۍ دي، 2 لکان خاوند یې څه؟ او شکر ده شته خو کار روزګار نشته. تاسو؟ د تورمزو لومړی ځل دی؟ لومړی ځل. تاسو؟ زمونږ ګلخطاب کورونه لومړی ځل هم دی؟ جی. تاسو؟ زما یو لور ده او 2 مې زامن دي رانه بېل خاوند مې بوډا دی، د خوارو مزدورۍ د خانانو کور کې شو. تاسو؟ موږ سر ډېر ویو، خاوند مې مړ دی، سر ډېر ویو. لومړی ځل هم دی؟ تاسو جي؟ خاوند مې مړ دی، 6 جنکۍ دي، یو مې زوی دی. یو زوی ګټه نه کوي؟ یو مې زوی دی. نه کوي خو څه ګټه یو ماشوم دی. نوره ګټه وټه یې څه ده؟ د سودا خرڅو منیاري هغې وخت دی اوس لومړی ځل دی؟ اوس لومړی ځل. سبا هم راشه. اوس رامدلې به دې مې راپسې راغله. روزانه راځه ښه چې څه م وسېدله بیا در کوم ښه رانه به نه پاتې. سودا وړم او خرڅوم یې. زمونږ بس د روزانه بجټ چې څوک یې رولېږي څې راولو او ورکوو یې خلکو ته. تاسو؟ خاوند مړ دی بس اوس دغه څه دی وسېږم. تاسو؟ جان زمونږ دویم ځل دی، تاسو راته ویل هفته پس راشئ، نن 8مه ورځ ده، هغه اتوار راغلی. 3 واړه بچي مې دي چې ما زه چا کره کار کوم، خاوند مې کار نشته دی. اوکې زما 4 بجې دي، 3 مې لوریان، یو مې زوی د 2 کالو او خاوند مې ناجوړی خانانو کوټو کې اوسېږم، خدمت کوم. یو زوی مې د علاج د لاسه مړ دی، وړومبي ځل راغلی مې. دونه وس مې نه کېږي چې چپړې معلومې اختر له بدل عالم ته راکړه چپړه لږه راشي دې خلکو ته وښیم. وګوره که نه ګرانو کتونکي دونه وس مې نه کېږي چې چپړه والم. دغه زاید څه شو دی ده کې دغه چپړې خو څه نشته. ما سره لاندې بنیاری مارکیټ دی نو د دې کې دونه ضروري نه وي خاله چپړې ملو. ښه صحیح ده. نو پلار معذوره دی او زه راغلی یم بس نشي پکې. راځه تا ته ماشوم جاړي کوم دی؟ لومړی ځل دی؟ یو مې لور ده، یو مې زوی ده، 6 کالو نه ځم راځم. تاسو دې الله ډېر ښه وکړي، خدای دې په خپل کور په بچو خوشحاله کړي. زه چینهواله. چینهواله لومړی ځل دی؟ نه یو ځل راغلی وم دا او دا خور مې نن په لومړي ځل راغلې ده.
ته چینی نه راغلی بچی دې شته څلور لوريانې مې دي. څلورو اجي. او خاوند دې څه کوي هغه داسې د ګوډ جاري کوي د پټو کارونه کوي. تاسو دا غازو ډېرې لومړی ځل دی هاړو دې سره اچھا تاسو زه د دې ځای یم زه په دویم ځل راغلم تاسو یې تپس راشئ اچھا تنګینه لومړی ځل دی اچھا ته شیرپونه راغلی لومړی ځل دی ها ته شیرپونه راغلی لومړی ځل دی دویم ځل وی تاسو ډاګه نه پړم به څه راغلی تاسو دا مې دویم ځل دی زما څو بچی دي دا اووه بچي مې دي یوه لور مې واده ده او دا شپږ راسه واړه واړه دي کور دی او خاوند خاوند مې بیمار دی د ملا بیمار دی ما خو تا ته مخکې هم ویلي ګرانو کتونکو دغه ایلب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بې وسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتي په دې کار خیر کې راسره تاسو ملګرتیا کوئ نو بالکل لا سره کولی شئ ګرانو کتونکو مقصد او مرام همدا وي چې نن سبا وخت داسې دی چې ښودنه به کې چې خلکو ته وریاد شي خلکو سره ښه پیسه شته خلکو زکاتونه ته ایر شوي دي خلک په خپل چم ګاونډ کې د دغه بې وسه خلکو خیال نه ساتي د خپلو خمسایو خیال نه ساتي په کور کې ورسره نوکران وي د هغې خیال نه ساتي نو په دې نه خلک قیاس والي چې ایلب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته کومې زنانه ورځي د هغوی نه دغه تپوسونه کوو وخت چې راسري نو بیا د ډیټیل سره خبرې کوو چې وخت نن ښه اخري ستړي شو ولې چې په سونو زنانو ته نن چې کوم دی نو فوډ پیکج دوه پیرې خو صرف لایو رالو دغه هم پکې ریکارډ پروګرام ته وړاندې کړ ډېره مننه خوشحاله